دا کم سړی چې پکې اعتکاف ته ناست دی د پکې واجبه غوندې کې پیدا ده وایو که نه تعدیم هم نشته لګه که تعدیم یي چې با بنده و او که اورېدل غواړئ چې ویم ده دا نشته تعدیم الله هم خوشحاله کړه دا ملګري وایي چې وایه مونږ به اورو په هر حال ټیم لږ شته چې دا کم اعتکاف والا ناست دی نو دا اعتکاف والا د ډیرو نیکو نه محروم وي خو به غور سره خبره واورئ هسې نه چې ګورې بیا زما پسې نور څه وایه چې یاره مفتي صاحب داسې ویل دا خبره ښه به غور سره واورئ دا اعتکاف والا کم چې اعتکاف ته ناست دی د ډیرو خیرونو نه محروم وي د ډیرو نیکو نه محروم وي مثلا دې جنازې له نشي تللی تلی شی لکه که جنازې له لاړو نو اعتکاف یې مات شو ختم شو بره بچت هم زیشتي او د ملګرو له ځای ورګئ چا سره خوا د ځي ملګرو له ورکې برم بچت زیشت جنازې له دې نشي تللی د جنازې د ثواب نه څه دی محرومه دی دې مړي له غسل نشي ورکول د مړي د غسل ډېر زیات فضیلت دی د هغې نه دی محرومه دی دې د غریب کور ته نشي تللی د هغه تپوس نشي کولی د بیمار پروسې له نشي تللی ټیک ده که نه ډېر داسې کارونه دي چې دې هغه په اعتکاف کې نشي کولی خو الله رب العزت د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی تاسو ته ویم عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف فيه ويعتكف الذنوب چې کوم سړی اعتکاف ته کینی نو دی په اعتکاف کې د ګناهونو نه بچي خو د ده لپاره ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها بهر چې څونه خلک نیک اعمال کوي نو دی اعتکاف والا په هغې کې بھرپور حصه ده هغې ثواب به درته ملاوي ټیک شو یو خبره زنانه اعتکاف ته کینی زنانه وایي چې زه اعتکاف ته کینمه مسله ورته واضحه نه ده نو وادي وړي زنانه اعتکاف ته کیناستی شي دلیل په څه دی مفتی صاحب ځینې خلک وایي چې یاره زنانه اعتکاف ته نشي کیناستی تاسو به م اورېدلي او بھائی اورېدلي مې که نه زما سره لږ مرګستا کوي چې ما د خبر اساني ملګري وایي مونږ اورېدلي دي ډېر خلک داسې دي چې هغو دا وایي باقاعده زمانه هم تپوسونه کړي چې یاره زنانو اعتکاف خو نه کېږي تاسو واورئ حدیث دی او حدیث د څه دی د بخاري او د مسلم شریف چې د حدیثو مستند کتابونه دي او صحیح کتابونه دي عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت عائشة رضی الله تعالی عنها فرمائی ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد آخری عشرے اعتکاف کو پر رمضان مبارک کی حتی توفاه الله تر دې پوری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه شو وفات شو دنیا نه لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو ثم اعتكف ازواجه من بعده بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو دا اعتکاف کوو بخاری او د مسلم شریف روایت څوک انکار کولی شي جوړه حدیث کولی شي څوک انکار ما ویډیو کیږي جوړیږي بیا به د یوټیوب ته مخیږي فیسبوک په هم چلیږي څوک په اعتراض کوي جوړه دي چې هغه بیا جواب ورکړي بخاری شریف مسلم شریف روایت دی ازواج مطهرات بکاو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو بکاو او ته زنانه نشي کولی په خپل کورونو کې بکاو جمعات کې خو به نه کوو جمعات ته برات دی زنانه جمعات کې اعتکاف نه کیږي کنه په کور کې بکای نو زنانه به کم ځای اعتکاف کوي زنانه به اعتکاف کوي په کور کې چې په کم ځای دی د مانځه لپاره متعین کړی دی کچانی جوړ کړی دی وس نه جوړ کو په کور کې جمعات پکار دی چې هغه ځای چې پای کې خلک منځونه کوي هغه د ماشومانو د مچازو د ګندګونو محفوظ پکار دی ماشومانو ته نه دی پرېښودل پکار بس مونځ پکې وشو عبادت وشو بیا تعالی پکار ده چا نه جوړ کړي او زنانه به اعتکاف ته کینما نو پکار ده چې زګې ځان له مختص کې جدل ته بزه کینما هغه اعتکاف کولی شي کار پکې کولی شي کنه که انګیان دي لوریان شته انګیان دي لوریان شته نو هغه ته کار سمجاوهي داسې وکا نو ټیک ده که نه د دې څوک نشته خپل کار کوي نو دا پکې کار د کور کولی شي ګن به ضرورت نه وساسین خدي دا پر شونو ته دا جاروګانی شروع کړي دا انزل شروع کړي د دې ضرورت نشته نه څه ایگزیبیشن دی مقابله نه دا چې خلک کورونه ګوري چې چا کور ډېر سپال بس پرې د بدی ورځو کې لس ورځو کې دنیا هم نورانیږي اختر لا بیا صفایا نیوشي خزا زنانا د خاوند د اجازت نه بغیر اعتکاف نشي کولی دا خبر ډېر ضروری ده اکثر زنانو ځان زبرګانی جوړی کړي
خاوند به وته ما ته مسله ده ډېرې مسلې تاسو پوهېږئ که نه ځینې خاوندان داسې هغه طبیعت نه جلالي چا خدمت نه برداشت کوي د ښځې پخلی یې خوښي د ښځې خدمت یې خوښي نورې دنیا مسلې هغه دی نه اعتکاف ته نه ته ګناهګار شو د مفتي نه تپوس کوو که نه چې ته په دې ګناهګار یې که نه نو په دې باندې دا خاوند نه دی ګناهګار ها خاوند دې لږه ګزاره وکړي اجازت یې ورکړي لیکن که خاوند اجازت نه ورکوي نو دا زنانې اعتکاف ته نشي کېناست ټیک ده عامه مسله تاسو به هم لیدلي زه چې کله مونږ واړو مدرسې ته لا نه وتلي نو زموږ په جومات کې یو بابا ناست و اعتکاف ته نو هغه به چا سره خبرې نه کولې دا مخ به یې پټ کړی و هلکه به یې خبرې ولې نه کوې بس په اعتکاف ته ناست یم خبرې نه کوم نو به یې د خاموشۍ اعتکاف دا ګناه خو کېدی شي که ثواب یې وګڼي که دا وایي چې په دې کې ثواب دی چې زه خاموشه یم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا رحبانیت فی الاسلام په اسلام کې د خلکو نه جداوالی داسې نشته چې ته به چا سره خبرې هم نه کوې ها بدې خبرې مه کوه غلطې خبرې مه کوه نو صرف خاموشي اختیارول د خلکو نه مخ پټول د دې په دې کې اجازت نشته د نه د ثواب یې څه ده بلکل ها کم صادر چې مونږ ځوړند کړي د دې په شریعت کې څه ثبوت شته که نشته آیا دا جایز دی که جایز نه دی ځینې خلک وایي دا بدعت دی بالکل جایز دی ټیک ټاک دی پکار ده داسې چې سړی ځان د دې خلکو نه لږ محفوظ کړي ځکه هر سړی بیا راځي خبره که څنګه یې پلان کړه سلام جواب یې نه ورکوو هلکه زما سره خبرې ونه کړې تعلقدار راځي او مثلا قرضدار یې پسې راغی چې لکه هغه دی وایي سړی ناست دی هغه ته زه په اعتکاف کې مدې وتی نه راشه لانجه ورسره کوي ورنټې پسې به پولیس پسې ګرځي انسان دی که نه هر قسمه حالات کې دي شي ده پسې پولیس ګرځي نو که دې په دې کې محفوظ ناست دی نو دی به لږ په یکسویۍ سره دی به په یکسویۍ سره بالکل دا جایز دی دی په جومات کې څادر تړلی شي